وزا یوخمون دیر گران مرگرائی محمد یوسف خان چې زمونږ د یوسفي 38 نائب صدر دی هغه د پروګرام شاواله وو خو بیا چیرې لاړ اوس راغی نو هغې دپاره زه یو ټاپه وایم چې خلک به هر سهر ته وایي خلک به هر سهر ته وایي جانانه ما د چا منه ونه به منمه دا زه اوس لکه دې ټیم به نه اخلم چې څه انتظار د تاسو دی زه هغې ته اوس بلنه ورکوم خو دغه هلک راته وایي دا زمونږ د یوسفي جنرال سیکرټري دی رحیم بنګر صاحب زمونږ سره ډېره مرسته یې کړې ډېرې هلې ځلې کړي ډېرې منډې تللې او دا پروګرام چې ډېر ستړی شوی هم دی دغه یو حکم دی راته چې یو ناره لګوو نو د هغې سره به په شریکه یو ناره لګوو نعرے ولی نعرے 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 ولی جیے ولی یا خود ازمکے پدے ہر تسینہ ما تخفل جوان زما جنت را کرا یا خود ازمکے پدے ہر تسینہ ما تخفل جوان زما جنت را کرا لا دنهر دوزخی مرگ نمخ کے دا یوے چغے اجازت را کرا چه داستا وگستا پخوان مالا کرم لا پخپل زان باندے کارغان مالا کرم او زبالن ورکوم دیر درون مشار چه مونگی تاسو ٹولو ارتا انتظار ہو دا عوامی نشل پاتے سین سانگے جرل سیکرٹری دے پروگرامون روح روا جناب یونس خان بونیری صاحب تا بلن ورکوم چه سات تاسو تا رخلو خیالاتو اظہار ہو کی ولکل تاسو تا ما پیل کوم چه طول وطا ہو دے گئے دا زمون دے درون مشار رائی چه درون مشار خدای رکھولی نہیں چه آغا تاسو جنوار ہوئے چه غیب پنیاد غیب پزیر شے دے پا نظریہ چتا خبری دی تاسو نا طول نظر خبار رائی چه چه پروگرامونا دی دا پزیر شے وصول تاسو دا پارا غواری جناب یونس خان بونیری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹیج باندې ناس د عوامي نشل پارټۍ د مرکز د صوبې د دې ضلعې او د مختلفو واډونو ملګرو او نن په دې معمار کې دلته ناس یا راغلي د دې علاقې زموږ ملګري ټولو ملګرو ته په شریکه باندې السلام علیکم دا بانګ ووایي بیا به دا خبرې شروع کړو د هغې ثواب زیات ملاویږي موږ زیات وخت اوس نه اخلو 10-15 منټه کې دا خپله خبره راټولو خو په کار ده چې تاسو نه ډېر وخت نه ناست شي او په دې علاقه کې نن ډېر د خوشحالۍ خبره دا ده چې ډېر وخت بعد نن دا سره جنډه بیا زما سره د دې شورا کوټ د راتلل د ملګري را روانو نو په دې علاقه کې د ډېرو خلکو په دې مخونو باندې یو رڼا وه خلکو یو ډېر په عجیبه طریقه موږ ته کتل او ما په دې پس منظر کې دا سوچ کوو چې دا څه کلونه مخکې
دلته چې څه وشو په دې ښار کې نو د خلکو ذهن کې دا خبره ده چې شاید نن دا بیا څه چل دی او ډېر وخت بعد نن دا سره جنډا دا سره ټوپۍ د خلکو راغوستې دي او بیا را روان دي نو ملګرو تاسو سره دا یو خبره ډېر صفا سوتره کوو چې مونږ نه مو سیاست پرېښی و نه د چا نه یېرېدلي وو نه مو دا ښار پرېښی و خو د دې پارټۍ د مشرانو یو خپله حکمت عملي وه چې که چېرې په دې ښار کې زمونږ ملګرو ته کم تکلیف میلاوېدو دلته کم زمونږ ملګري شهیدان کېدو د هغې د پچ کولو دپاره مونږ 2-3 کاله دا خپل انا خپل ضد هر څه مو پرېښودو سوچ مو دا وکړو چې که چېرې زمونږ په نه سیاست کولو باندې دلته د پښتنو ته خیر میلاویږي دلته زمونږ ملګري بچ کېږي نو سیاست خو بیا وکړو خو چې زیات نه زیات موږ ملګري بچ پاتې شي خو د هغې باوجود دا نننۍ ناسته دا نن بیا دلته د راتلو دا کریټ دا اعزاز هغې ملګرو ته ځي چا چې په دې ښار کې په دې علاقه کې دلته د دې سیاست په نوم باندې د دې خپل قوم په خدمت په نوم باندې دلته د خپل ځانونو د خپل ژوند قربانۍ ورکړې دي او نن دا جنډه که ژوندی ده دا زه او مونږ تاسو چې نن ناست شو دا د هغې ملګرو قرباني ده چې د چا دلته د دې پارټۍ دپاره چا خپله وینه ورکړې ده او زه په دې یو شعر سره یو خبره در سره شروع کوم زما د ملګري ډېره شعرونه ته کړه دي ما ته بلکل ویم هم نه خو چې نن دې علاقو ته راځو چې په کوم علاقو کې کال 2 کاله 3 کاله مخکې د پارټۍ د طرف نه د دې ملک د ډېرو ادارو د طرف نه دا انسټرکشن او هدایاتو چې نه به د ورځې نه د شپې د علاقو ته به تاسو نه ځئ نو نن به درته دا ووایم چې نه به ټول عمر مظلوم یم نه به ټول عمر مظلوم یم نه به دا جنګ و جدل وي او نه به زه د جنګ میدان یم او یو ورځ به داسې راشي او زه به بیا په خپلو پښو باندې روان یم نو زما په خیال چې د دې شعر چې چا ملنګجان چې دا شعر کله هم نن ډېر وخت بعد یې ویلی او د دې نني حالاتو سره هم دا سمون خوري چې نن بیا مونږ په خلق هغه ملګري او هغه ما ته مخامخ ډېر مخونه هغه ناست دي چې هغه 15 کاله 3 کاله 10 کاله 12 کاله مخکې هم په دې علاقه کې وو مخکې هم دا جنډه خوځېدو ته نه ده پرېښې اکر نن د باري په کاکړ په شکل کې دی موسی خان دا د مخامخ ډېر شاته ناست دی او د دې علاقې اوسېدونکي دي او په دې علاقه کې د دې پارټۍ دپاره د دې نظریې او د دې سوچ او د دې فکر دپاره د ملګرو یو ډېر اوږد نه ستړی کېدونکی جنګ کړی دی او نن مایوسه نه دي زما او د دې دپاره د دغې زړو نظریاتي خلقو دپاره نن دا د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ دلته بیا ناست یو بیا خپله خبره شریکه کوو او په خپلو مسلو باندې زه نن اوس په دې وخت کې ملګرو ستاسو زموږ دپاره نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې صرف دلته دا پروګرام نه دی اوس ما ته بیا بیا ټلیفون راځي حاجي شیر افضل ضیاءالدین هسپتال په کلیفټن کې ډېره غټه جلسه اوس هلته د دغه شان مین کونسل په سطح باندې ده د شیرین جنا کالونۍ غوندې علاقه کې او د هغو ډیمانډ ده چې دا ځل ختم شي تر اورس هغه پارټي ده هغه خلق دي خو نن زمونږ چې کومه حوصله وه یا زمونږه سیاسي سنجیدګي وه چې موږ د دې ټولو حالاتو سره مقابله وکړه او نن بیا په دې خپل ځای باندې په دې ښار کې واحده پارټي یو ګام په ذهن کې کېدی چې پرون په موږ باندې غیر اعلانیه چې په دې ښار کې په سیاست پابندي په موږ وه یو ظلم و یو توره شپه وه موږ ته به دا پته نه وه ملګرو چې دا ملګری نن را سره دی یعنې زه هغه اوس نشم هېرولی یقین کوه چې زما د بس صدر
سید احمد خان زما سره ماښام په 10 بجو پورې زما په کور کې ناست و او بل ماښام په 8 بجې باندې ما ته ټلیفون راغی چې هغه یې وویشتو. یعنې موږ ته دا پته نه وه چې دا ملګری نن شته سبا به یې که نه دی. خو نن ملګرو هغه ټول قوتونه ختم شو. نن په دې ښار کې که پرون پتلون اغوستو که پرتوګ یې اغوستو او صرف موږ او تاسو یې نشانه و. نن هغه هم په دړو کې تقسیم شو. نن پناه غواړي په دې ښار کې د دې ملک نه تښتي مافیانې غواړي. ما د دغې ملک فوج ته ما د دې ملک پولیس ته پرون هم سلام کو نن هم سلام کوم سبا هم د ریاست ته سلام کوم. لیکن دغه خلقو پرون هم د ریاست ته کنځل کول او محکم کول نن په عدالت کې ولاړ راوځي د دغه فوج او دغه ریاست ته سلام کوي. زما او ستاسو سیاست د باچا خان سیاست نن موږ ګټه کړې ده چې نن په دې میدان کې د الله فضل دی چې څوک د کرپشن په وجه باندې سیاست نشي کولی، څوک د دهشتګردۍ لیبل پې لګېدلی سیاست نشي کولی. موږ تاسو د باچا خان دا قافله چې د کرپشن نم پاک او د دهشتګردۍ نم پاک ځکه نن موږ په دې ښار کې ناست یو او نن هم خپله خبره کوو. دا نن په دې ښار کې چې کوم امن راغلی دی دا بدامني ختمه شوې ده. دا خو موږ او تاسو لیکیا وو. یو هغه سړي په لندن کې ناستو خبره یې کوله ډېر کلونه مخکې چې په دې ښار کې اپریشن دی پکار دی، خو ملګرو هغه په بدنیتۍ کوله ځکه چې په وزیرستان کې په قبایلو کې جګړه وه، په سوات کې اپریشن و. هغه وایي دې ښار ته نور پښتانه را روان دي. نو هغه به دلته د اپریشن خبره کوله چې د دې په اړه کې طالبان را روان دي. موږ وایو دا د طالبانو خلاف اپریشن نه دی، دا د پښتنو خلاف اپریشن دی. دا خبره په لندن کې الطاف حسین کوله او په باجوړ کې یو مولا ولاړو هغه به د دې تصدیق کوو چې او زه کراچۍ ته د رسېدو والی یم. ځکه چې د دې دواړو قوتونو ماسټر مایند یو و، د دې ډایرکټر یو و. دې دواړو قوتونو ته یو ډایرکشن میلاوېدو. نو یو اواز کو بل تصدیق کو. موږ او تاسو په دې ښار کې دا جنګ کړی دی. موږ د دې ښار د ریاست هره دروازه ورغلي یو، سوال مو کړی دی، جلسې جلوسونه مو کړي دي. موږ وایو دا د پښتنو خلاف اپریشن دی. که چېرې یو سړی نن په دې بدو مانیسي چې د ګیره ده د کمیس پرتوګ اغوستي دي، نو یاد ساتئ ملګرو دا زما تاریخي ورثه ده، دا زما کلتور دی، دا زما دستور دی. زه د اسلام د مخکې ما دا ګیره زما ایمانداري زما په پرده کې د ژوند تېرولو دغه انداز دا د 1500 کاله مخکې و. نو ما کو څوک په دغې بدنامۍ نو زه قطن دې ته تیار نه یم. زه به سره د دې ګیرې سره د کمیس پرتوګ نه به د سیاست هم کوم او په دې ملک کې به د سیالۍ ژوند تېروم. هغه وخت هم تېر شو ملګرو. موږ هغه جنګ هم وکړو د دې امن دپاره، د دې ښار د خوشحالۍ او سوکالۍ دپاره. ستاسو زموږ صوبایي صدر سینیټر شاهي سید په هر چینل باندې په هر میډیا باندې صرف دا یو خبره کوله کہ آپریشن شروع کیا جائے اور میرے گھر سے شروع کیا جائے. بار بار تو وینا بنیادی مقصد سو صرف اور صرف دا چې مونږ او تاسو مونږ په دې ښار کې محنت کش یو، د بدې ورځې نه راغلي یو، دلته ډېر په غربت کې ژوند تېرو. که په دې ښار کې امن وي، دې ښار کې خوشحالي وي، سوکالي وي، نو بیا زما د کور د بچو ژوند او زما چوله چې دی هغه به چلیږي. واحد قوم یو په دې ښار کې چې محنت کش شو، د دې ښار رڼاګانې، د دې ښار بلډینګونه، د دې ښار روډونه زموږ په وینه په خوله باندې جوړ شوي دي.
بیست قوم پختون قوم کلم دې ته تیار نه یو چې موږ په دې ښار کې بدامني برداشت کړو نو موږ هم چغې ایستلې چې په دې ښار کې امن پکار دی ځکه چې زموږ او ستاسو په پارټۍ کې 50% خلک چې دی هغه محنت کش دی خواري کښ دی په دې ښار کې د امن په صورت کې هغه خپل بچو له رزق ګټلی شي په بدامنۍ کې نه او نن زموږ او ستاسو په دغې مطالبه باندې په دې ښار کې اپریشن شروع شو نن د الله فضل دی دغه رینجرز او دغه پولیس دي دا مخکې مو خو چې نن ورته اختیار میلاو شو نو بیا تاسو مونږ نن وکتل چې نن که په دې سټیج مونږ دلته ناست شو او خپله خبره کوو نو دا د دې خلکو د اپریشن نتیجه ده چې نن یې په دې ښار کې امن راوستی دی او مونږ نن هم دا ډیمانډ کوو نن یو نوې مطالبه بیا کوو په هر جلسه کې کوو چې دا اپریشن تر هغې وخته پورې ساتل پکار دي چې د دې ښار اخري دهشتګرد ختم شي هغه دهشتګرد که هغه د مذهب په نوم په دې ښار کې دهشتګردي کوي که هغه د یو لساني بنیاد باندې په دې ښار کې دهشتګردي کوي خو د دې دواړو خاتمه چې د هغه ضروري ده زمونږ او ستاسو خبره نن پوره کېږي ځکه نن مونږ ډېر دغه خلکو ته شاباش ورکوو همت ورکوو دې خلکو ته نن د دې راتلو مقصد مو هم دا دی چې دغه خلکو ته حوصله میلاو شي چې مونږ په دې ښار کې کوم اپریشن وکړو په نتیجه کې کم از کم نن اصل خلکو ته سیاسي خلکو ته پاکو خلکو ته مونږ لار ورکړه او هغه نن دلته سیاست کوي تو دوستانو عوامي نیشنل پارټي دا نننی ورکر کنونشن ما درته وویل چې په دې ټول ښار کې مونږ لګیا یو زموږ مقصد دا دی چې موږ خپل ورکر خپل ملګري د خپل سیاست نه خبر کړو او که چېرې پرون په دې ښار کې د څه شي وو په هغې خبره وکړو او بیا د مستقبل خبره هم وکړو نو ملګرو بنیادي طور د دې کنونشن مقصد دا وي دا زموږ په آیین کې لیکلي دي تېرو ډېر کلونو نه زموږ مشرانو یا د دې حالاتو په وجه باندې موږ د خپل آییني ذمهواري نه ده پوره کړې خو نن امن راغلی دی حالات ټیک شوي دي نور انتظار نه کوو موږ به خپلې آییني ذمهوارۍ پوره کوو او د دې آییني ذمهوارۍ سره سره په دې پروګرامونو کې موږ خپل ورکر ته خپل ملګرو ته تربیتي نشست هم ورکوو هغه د خپلې پالیسۍ نه خبرو چې عوامي نیشنل پارټي په دې ښار کې څه کول غواړي یا په دې ښار کې کوم عمل او څه روان دي په دې باندې پکار ده چې زموږ هر ورکر هر ملګری چې دی په دې باندې خبر وي د خپل سیاست نه نو ملګرو دغه مقصد دپاره نن هر یونین کونسل ته زموږ د تلو هلته دا ستاسو د خپلو دا ذهن مرغولی چې ستاسو زموږ وخت خرابېږي زموږ او ستاسو وخت چې دی دا د یو ښه مقصد دپاره استعمالېږي او هغه مقصد د باچا خان سیاست دی چې زموږ او ستاسو مقصد دا دی چې موږ وایو چې دې دنیا ته دا انسان مخکې راغلی دی او دله ښه انسان جوړول زموږ ذمهواري ده او چې کله موږ ښه انسان جوړ کړو نو بیا دغه انسان ښه مسلمان هم جوړېږي او د دې ملک ښه پاکستان یې ښه شهید دغه انسان جوړېږي خو پکار ده چې اول دې ښه انسان جوړ شي نو د باچا خان سیاست دغه دی خو یاد ساتئ ملګرو که پرون د دغې جنډې په دې وطن کې په دې ښار کې خصوصا دې بې حرمتي هم شوې ده ډېر خلک راغلی وو نن هغه خلک نشته نن موږ او تاسو ناست یو چا چې د دې جنډې په اړ کې دلته د قبضو کولو کوشش کوو دلته د پتو اخیستو کوشش کوو دلته بدماشي او د خپلې پارټۍ د طاقت د یو ښه مقصد دپاره نه بلکې د ذاتي او خراب مقصد دپاره دا استعمالوو اوس په کم از کم موږ او ستاسو دا ذمهواري جوړېږي چې موږ په رڼاو سترګو سیاست وکړو موږ ته به ډېر خلک بیا را رواني دا ستاسو زموږ ذمهواري ده چې موږ هر غلط سړی په دې پارټۍ کې نور برداشت نه کړو موږ ښه خلکو ته لاره ورکړو موږ خپل سیاست په نظریاتي بنیادونو باندې ودرو موږ خپل سیاست د 21مې صدۍ سره ودرو موږ دلته خپل نسل ته د تعلیم خبره وکړو موږ هغه ته د هغه صحت خبره وکړو موږ هغه ته دا وښیو که چېرې موږ په دې ښار کې
د دې خپل قوم د دې ځپلي شوي قوم د دې خوارکه قوم ژوند او تقسیم به درته ژوند او قسمت بدلول غواړو نو بیا به موږ دوی ته خپله نظریه او سیاست ښیو او هغه سیاست دا دی چې ما درته وویل یو ښه انسان د معاشرې یو ښه کردار جوړېدی شي چې که دی د باچا خان په دغه لاره باندې لاړ شي دغه موږ ته اسلام هم وایي دغه موږ ته د ټولو دنیا انسانیت هم وایي او بله نن هم ما ته اکثر په ډېر ځایونو کې ویلی کېږي ملګري وایي که نه چې زما په نصیب کې دا ولې ده چې زما روډ هم خراب دی زما د اوبو مسله هم ده زما علاقې انډیولپ دي زما په علاقه کې ډیولپمنټ نه کېږي زما په علاقه کې چې چېرته مونږ اوسو هلته هېڅ قسمه سرکار چې دی ډیولپمنټ ته نه دی تیار نن مونږ ته د نادره مسلې راپېښې دي مونږ ته د ډومیسایل پي آر سي مسلې راپېښې دي زموږ ځوان نسل په مختلف شکلونو کې نن خلق لګیا دی دا ادارې لګیا دي تنګوي او پریشانه کوي د دې ټولو مسلو لپاره ملګرو مونږ او تاسو دا خپله قومي فریضه په دې علاقه کې ډېر پښتانه اوسي خو دا تاسو ولې ناست یې د ډېر وخت نه ناست یې ځکه چې تاسو هغه عظیم انسانان یې چې تاسو د دې ټول علاقې د دې ټول مخلوق سوچ کوئ دغه د باچا خان فکر باچا خان یو خان و یو لوی سړی و که هغه خپله ملنګي اختیار کړه خپل څادر یې په اوږه کړو او د ځان سره د پیاز او ګوړ او روټۍ وتړله او کوڅه په کوڅه کلي په کلي باندې ګرځېدو هغه ته څه ضرورت و هغه احساس لرو هغه درد لرو او دغه درد وارثان نن تاسو مونږ ناست یو چې نن مونږ دلته راغلي یو د دې خپلو مسلو باندې خبره کوو د خپل مسلو نه ځان خبرو نو دا انسانان په دنیا کې ډېر کم پیدا کېږي چې هغه د اجتماعیت لپاره سوچ کوي نو ملګرو دا نننی پروګرام زما سیاسي جذباتي تقریر نه دی دا صرف یو تربیتي نشست دی چې په کار ده موږ د یو بل سره په دې ټولو خبرو باندې ځان خبر کړو نو ملګرو نن د دې ټولو مسلو دا ما چې درته بیان کړې د دې دپاره به ځان ذهني طور باندې تیار و دا په تماچې په ټوپک باندې نه کېږي دا یویشتمه صدۍ ده دا ټکنیکل طریقې دي د دې دپاره به راوځو تا خپل ځوانان به راوباسو دا چا سره په جګړه نه اچو چې کومه اداره نن هم لګیا دي مونږ تنګوي یو ورځ به تاسو ته ټول کال کېږي یو ورځ به خپل ورکو د قوم لا او ټول به ورځو د دې نادره په دفتر به کینو یو ورځ آخري حل مونږ سره دقه دی وایو به ورته چې دا 50,000 خلک هغې نه به د هغې روډ نه پاسو چې تر کومه پورې دی زما د مسلو د حل ماله جواب راته کړي دا قوم به راوباسو دې ته نور په سوال باندې نه کېږي یو پرامن احتجاج زما عیني قانوني سیاسي حق دی چې زه د خپلو مسلو لپاره زه روډ نه بندوم زه ښار نه بندوم زه سره پرامن طریقې سره ټولې دنیا ته یو پیغام ورکوم چې زه په دې ښار کې دا ښار د ټولې دنیا غټ ښار زما ښار دی په دې کې 40 لکه پښتانه اوسي دومره آبادي د پېښور د کوټې جلال آباد او کابل نه ده چې څومره پښتانه په دې ښار کې اوسي بیا ما سره ولې په دې ښار کې د 2مې 3مې 4مې درجې د ښاري حیثیت باندې ممتون ولې مالې راکړې دي د دې دپاره عملاً جنګ به کوو هغه جنګ به کوو چې هغه سیاسي جنګ وي هغه قانوني جنګ وي هغې ته به سره د دې خپلې سرې ټوپۍ او د سرې جنډې سره په دې روډونو باندې یو ځل به لازمي راوځو د دې خپل قوت مظاهره به کوو څنګه چې موږ په ماضي کې کړې ده او دا مو ثابت کړې ده چې په دې ښار کې دویم قوت دی نو هغه صرف او صرف دا پښتون دی چې د دې ښار دویم قوت دی عملاً مو ثابت کړې ده خو کله کله به د دې دا ټیلر دنیا ته ښودل پکار وي 2-3 کاله پس په دې روډ باندې یو ځل کېناستل غواړي چې د دې خلکو نه کله کله هېر شي مونږ دلته ډېر زموږ قتل عام وشو ډېر قتل عام زموږ دلته شوی دی ډېر قتل عام په دې ښار کې زموږ شوی دی په دې نوم په دې سیاست باندې نور مونږ دې ته نه یو تیار چې خپله وینه توی کړو نن به د خپل حق او د رایټس لپاره جګړه کوو هغه جګړه به قانوني وي او دلته ما ته دا زما د واټ صدر وایي چې څه ملګري ناست دي نو په کار ده چې دا څه خبرې په اردو کې وکړو
میں نے کوشش کی تھی کہ پشتوں میں میرا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اکثریت چونکہ ہمارے سامنے ہمارے اپنے ساتھی پشتو اسپیکنگ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس ملک کی مظلوم قومیتوں کی پارٹی ہے، یہ واحد پاکستان کی پارٹی ہے جس میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں، ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والا ہر انسان عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن بن سکتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن اور لیڈر بن سکتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ میں بہت سارے ہمارے ساتھی ملتان سے، باولپور سے، لاہور سے، فیصل آباد سے بہت سارے ہمارے ساتھی آج بھی ہمارے اکابرین میں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اس ملک میں وہ نامی گرامی اور اس سیاست کی پیداوار نہیں جو ملکی سیاست ہے یا یہاں پر جاگیرداری سیاست سے، ہمارے سیاست کے، ہمارے سیاسی دوست، ہمارے سیاسی اکابرین ہمیں اور آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ورکر کلاس کے لوگ ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں۔ تو دوستو، ساتھیوں، میں ایک دفعہ صرف اور صرف ایک بنیادی مقصد آپ کو صرف اور صرف دوبارہ پشتوں میں نے کہا، دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کے تمام دشمن، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ختم کر رہے تھے یا سیاست کے نام پر، لسانیت کی بنیاد پر اس شہر سے ہمارا معاشی قتل عام اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو شہر میں قتل کر چکے ہیں، اب وہ دور گزر گئے، سچائی کا دور آ چکا ہے۔ اور یہ سچائی کا دور پاکستان رینجرز اور یہاں کی پولیس، یہاں کی انتظامیہ، جو بنیادی طور پہ ہمارا ڈیمانڈ تھا، ہمارا مطالبہ تھا، انہی کی کوششوں سے، انہی کے آپریشن سے آج اس شہر میں امن قائم ہو چکا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اپنی کارکنوں کو ایک دفعہ دوبارہ موبلائز کرنے کے لیے نکلی ہے، ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنے کے لیے نکلی ہے، لیکن ہمارا آج بھی اپنے کارکنوں کو اور آپ کو ہمارا یہ پیغام بھی ہے کہ کل اگر اس شہر میں یہاں پر MQ متحدہ قومی موومنٹ کا نام لیا جاتا تھا، یا امن کمیٹی کا نام لیا جاتا تھا، یا مذہبی دہشت گرد تنظیموں کا نام لیا جاتا تھا، تو اس کے بعد یہاں کی جو میڈیا ہے، جن کے اوپر ایک مخصوص ٹولے کا قبضہ ہے، ان تمام دہشت گردوں کے ساتھ، ان ٹارگٹ کلروں کے ساتھ، ان بدتخوروں کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ لیکن آج 2.5 سال آپریشن کو ہو چکے ہیں، اور اس 2.5 سال کے آپریشن میں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا، ہم کہتے تھے شہر میں آپریشن کرو، اور اس آپریشن کے بعد آج اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک کے تمام وہ ادارے خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی میں کوئی ٹارگٹ کلر نہیں، کوئی بدتخور نہیں، کوئی قبضہ مافیا نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس ملک کے مقتدر ادارے اس بات کا اعتراف خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سیاست بھی کر رہے ہیں، اور کم از کم دنیا کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دوسری پارٹیوں کی طرح، ان دہشت گردوں کی طرح جو ہم پہ جو لیبل لگایا جا رہا تھا، آج اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال کے آپریشن کے بعد وہ تمام لیبل ختم ہو چکا ہے۔ آج واحد پارٹی ہے، ان میں جو نام لیتے تھے اس میں عوامی نیشنل پارٹی واحد پارٹی ہے۔ آج متحدہ کہاں ہے، وہ مذہبی تنظیمیں کہاں ہیں، وہ امن کمیٹی کہاں ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی آج بھی شہر میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر یونین کونسل میں موجود ہے، اور اپنی سیاست باچا خان کی، امن کی اور انسانیت کی اس سیاست کو آج پوری گلی میں، پوری کراچی میں پھیلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا یہ تربیت نشستیں برابر چلتی رہے گی۔ میں ایک چیز آپ کو کل کا بھی اردو میں بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے نئے پالیسی کے مطابق آج جو میں نے آپ کو گنوائے کہ کس طریقے سے یہاں پر خصوصاً اس مظلوم قوم کے ساتھ، خصوصاً پختونوں کے ساتھ اس شہر میں ایک پہلے یہ جرم بنایا گیا ہے کہ جس کی داڑھی ہے اس کو تنگ کیا جائے، پھر اگر وہ اپنے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کسی قبائلی ایجنسی سے تعلق ہے تو اس کو اور ڈبل تنگ کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس روش کو ختم کرنا ہوگا، ہم نے جینے کا ہمیں حق دینا ہوگا اس شہر میں۔ ہمیں مزید اس تیسرے اور چوتھے شہری کی حیثیت سے یہاں زندگی ہم گزار نہیں سکتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اس پالیسی کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر مصیبت یہ کہ جس بندے کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، شہید کیا جاتا ہے، صبح اخباروں میں ایک چیز آتی ہے
کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن شہید ہوا. اللہ کا فضل ہے اس کارکن سے, اس انسان سے عوامی نیشنل پارٹی کا دور تبھی تعلق نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ادارے سب اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو ہم اس پختونوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جب زندہ تم پیپلز پارٹی میں ہو, جو تمہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں, تمہیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں, یہ مسلم لیگ کی, یہ جمعیت علماء اسلام, یہ جماعت اسلامی, یہ پیپلز پارٹی جب زندہ تو اس پارٹی میں ہے, تو پھر مردہ عوامی نیشنل پارٹی میں کیوں ہو؟ تو آج سب کو اگر تم شہید ہونے کے بعد لوگ تمہیں این پی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, تو پھر زندہ تم این پی میں کیوں نہیں ہو؟ اسی سوچ کے ساتھ ہم نکلیں, اور اس پالیسی کو آپ کو دینے کا مقصد یہ کہ آج ہر یونین کونسل میں ہمارے آنے کا مقصد بنیادی طور یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر یونین کونسل میں ایک باقاعدہ آپ کو ایک رجسٹر یہاں کے وارڈ کو دیا ہوا ہے. یا ہمارے 100, 200, 300, 400, 500 جتنے ہمارے ممبرشپ ہیں, ہر ممبر کا نام, اس کی ولدیت, اس کا شناختی کارڈ نمبر, اس کا ٹیلی فون نمبر, اس کا ایڈریس اس رجسٹر میں باقاعدہ اندراج ہو. اس رجسٹر کو ہم صوبے کے طور پر ان سے لیتے ہیں. ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں اس کے لیے ایک الگ بندہ بٹھا دیا ہے. یہ پورے سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. ہمارا ہر ممبر ہمارے پاس, چاہے اس کا کسی نسل سے, کسی زبان سے تعلق ہو, وہ اس رجسٹر میں اگر وہ انٹری ہے, ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو دوستو, ساتھیوں, اس کی قانونی طریقے سے اس کو اس ملک کا کوئی ادارہ کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے تنگ نہیں کر سکے گا. اور جس نے بھی اس کو چھیڑنے کی کوشش کی, عوامی نیشنل پارٹی کے لال جھنڈے روڈ پر نظر آئیں گے. کسی کے نادرہ کا مسئلہ ہے شناختی کارڈ کا, ہزاروں بلاک شناختی کارڈ اس وقت بلاک کیے جا رہے ہیں, خصوصاً پختونوں کے. ہم نے باقاعدہ ایک سرکولر نیشنل پارٹی کا کارڈ ہے, اس کا کام ہے کہ اپنا ٹوکن لے, شناختی کارڈ کے کاغذ جمع کر دیں. اس افسر کی مرضی ہے جتنی آبجیکشن لگا دیں, وہ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ صدر کے پاس جمع کر دیں. اس کی شناختی کارڈ بنانے کی ذمہ داری عوامی نیشنل پارٹی کی. ہر جائز کام کے لیے, لیکن اپنے کارکنوں کو ہم یہی تربیت کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ نے اس جھنڈے کا لاج رکھنا ہے, باچا خان کی سیاست کو عزت دینی ہے, اس کو شرمندہ نہیں کرنا جس طرح ماضی میں لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ابھی ہم نہ اپورٹ کر سکتے ہیں, نہ برداشت کر سکتے ہیں. باچا خان کی اس فلسفی کی اس سوچ کے ساتھ سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے. ہاتھ اٹھا کے اگر آپ کو عوامی نیشنل پارٹی, باچا خان کی سوچ, انسانیت کی سوچ کے ساتھ اگر چلنا ہے, تو میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کڑا کر کے کڑا کر لیں. یہی ہماری سوچ ہے, یہی ہماری سیاست ہے, یہی ہمارا فلسفہ ہے, اسی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو دوستو, ساتھیوں, میں نے بھی کسی اور جگہ کو جانا ہے اور آپ دن سے یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ تربیتی نشست یہاں تک محدود نہیں ہوگی. اس کے لیے مستقل بنیادوں پر ہم نے ڈسٹرکٹ سطح پر اور اس وارڈ سطح پر باقاعدہ ایک تربیتی نشستیں کرنی ہے. میں اور میرے اور ساتھی, ہم ملنگ لوگ ہیں, ان لوگوں نے بہت خرچہ کیا ہے, اتنے سٹیج بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اس نیچے زمین پر ہم بیٹھ کے, آپ نے صرف ہم نے آپ سے پانی پینا ہے اور آپ کی اپنی پارٹی کا پروگرام آپ کو دینا ہے. اس زمین پر, اس دریوں پر بیٹھیں گے, ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے اور سیاست اپنی سکھائیں گے. انشاءاللہ ہمارا ایک ایک ورکر جس طرح ماضی میں ہوتا تھا, وہ اپنے نظریے کے اتنی سوچ کے ساتھ ہوگا کہ انشاءاللہ دوسری پارٹیوں کے لیڈر ان کے برابر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز علاقے میں بہت ہوئی, آج بھی جو ماضی میں یہاں پر شہر میں جتنا قتل عام ہوا ہے, ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے ہیں. اس کی کمپنسیشن کا مسئلہ ہے, جو ان کی خاندان کی مالی مدد ہے سرکار کی طرف سے. آج بھی پیپلز پارٹی کا رشید ربانی, میں ہوم سیکرٹری سے میں نے آج بھی ملاقات کی. ہم نے 15 دن پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہم گئے تھے. میں نے چیف منسٹر سے, ہم نے ہماری صوبائی صدر کی قیادت میں ہم نے ان سے ملاقات کی. ہوم سیکرٹری نے مجھ سے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے. 1 ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ 1 مہینے میں ہم سب کو اس کی ادائیگی برابر کر دیں گے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ سلسلہ جو آج ہے یہ رکنے کا نہیں, یہ چلنا چاہیے. اور دوستانوں کو پختو کی در تبیا ہوئے خپل ممبرشپ لدے پارٹی آئیر طرح ختم شوی, اور مو جنڈا نشو لگولے, پسر مو ٹوپے نشو کے خودے.
خو نن د الله تعالی فضل دی د څو ورځې مخکې درته دا خبره زه بار بار کوم چې په دې زړه سبزۍ منډۍ کې هلته بدماشان راپاڅېدو منشیات پروز زموږ یو ملګری ډېر په بېدردۍ باندې شهید کو خو نن د دې پارټۍ د خپل عیني قانوني صلاحیتونو په وجه باندې نن هغه ټول جهنم ته ورسېد ما او تاسو نه دي وژلي دغه سرکار وژلي دي دغه پولیس وژلي دي څوک د باولپور نه راولي هغې میدان ته راولي او مخامخ یې ودري او وچلي اقرار کوي چې ما د سړي دا ظلم ما کړی په دې نه مخکې 40 کسان وژلي دي په یو پارټۍ کې دا همت او طاقت نه و چې هغه د دغې بدماشانو غونډګانو دپاره راوځي او سرکاري او قانوني جنګ وکړي مونږ بار بار دا چغې چې وباسو دغه وباسو چې مونږ ستاسو دپاره که په دې ملک کې څوک سیاست کوي څوک ستاسو د حق او د خبره کوي نغه صرف او صرف دغه سره جنډه ده د دې نه علاوه د ابرګې پارټۍ په وخت الیکشن به ضرور راځي ملګرو خو دا ستاسو د تپوس نه دي دا ستاسو پارټۍ نه دي د دې واکدار د دې اختیارمند نور خلق دی دا خپل ممبرشپ او باقاعده خپل 33 ممبران د دې واډ په کار ده چې هغه نن هم دلته موجود وي ولاړ وي خو بهر وخت کم دی د دې واډ صدر او سیکرټري ته او د ضلع صدر سیکرټري ته چې باقاعده د دوی حاضري وي او زموږ دا 33 ممبران او ذمهدار دا باقاعده موجود وي او دغه شان زموږ کارکونان موجود وي او زموږ د هر کارکون سره بالکل دغه په جیب کې د عوامي نیشنل پارټۍ کارډ وي چې زه کم از کم دا حق لرم چې دغه دپاره کم جنګ کوم تپوس کوم چې بانه څوک دا ووایي چې دا څوک دی چې زه کم از کم په فخر سره دا وایم چې دا د باچا خان سپایي دی او دا ټول پاکستان ان پي د ده دپاره جنګ ته تیاره ده ډېره ډېره مننه ये थे बादशाह खान बाबा के सोच और फिक्र के साथी यूनत खान बुनेरी साहब इजहार भी मुश्किल है चुप रह भी नहीं सकते इजहार भी मुश्किल है चुप रह भी नहीं सकते मजबूर है उफ अल्लाह कुछ के भी नहीं सकते मरगरो लकम मशरानो तबज़दा खबर हुकम छे पदे प्रोग्राम ना बाद मखरज प्रोग्राम का दो ऐलान को अब्दुल बारी काकर साहब से मोदी सियासत की सदर दे आगा बमरा गाड़ो द खलको शुक्रिया अदा के द मरगरो द मशरानो ओ एडवांस द यो खबर वता कौम छे मुंसा दरजान अजी साहब द जुड़े प्रोग्राम कराई दे द मशरानो द पारा लका देर पा माजरत सारा متاو پتا ستا چې ډېر ضروري کارونه دي اوس هم ټلیفون نه یونت به یې ته راتله زموږ مشر ته هغې پروګرام هم کوو نو زه د UC 38 صدر عبدالباری کاکړ ته بلنه ورکوم چې هغه د مشرانو شکریه ادا کړي السلام علیکم زما درنو پښتنو ورونو مشرانو کشرانو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د مشرانو خدمت له رالاست د هغو خدمت عزت او زموږ خدمت عزت دی دا راغلي مشران چونکې د هغه او عزت او قدر وکړو د مشرانو عزت او خدمت کول هغه څه د عبادت نه کم نه وي موږ د باچا خان په سوچ او په فکر او داغه په نظریه باندې فخر کوو داغه مشرانو په مشرتوب داغه په بګړۍ داغه په جدوجهد هغه چې پښتانه ته کم نوم او کم احتیاط او کم اتفاق ورکړی دی موږ په هغه باندې ډېر فخر لرو او موږ داغه ملګري یو په هغه باندې به موږ سر ورنمام ننګ ټول قربانوو داغه نظریه داغه سوچ داغه فکر موږ د خپل ځان او د خپل اولاد نه هم ګرانه ګڼو زما پښتنو قدرمنو ورونو عاجزانو خدای مې راوله دا اتفاق دا احتیاط دا زموږ راټولنه یو بل سره ناسته دا ټیم ضایع کول نه دي دا ډېر د مقصد او ډېر هم خبرې دي باید چې موږ ته یې اوس بیده نه شو راپورته شو چې نه چې په بیدو کې دا دنیا او دا منزل د موږ نه پاته نه شي د پښتانه د اتفاق او دغه د بهادرۍ او هغه د غیرت خبرې په ټوله دنیا باندې خورې دي د دنیا و هر ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي چا رسولي دي زموږ د مشرانو خان باچا خان شهید زموږ د ټول پښتانه اتفاق او احتیاط په ټوله دنیا ته رسولی دی موږ چې په تیارو کې پراته یو د دې تیارو څخه د رڼا په خوا راتلل او د دې
خوابدۍ سره د خوشحالۍ په خوا راتلل نن به د سره بیرغ لاندې خپل اتفاق او اتحاد جوړوو د خپلو مشرانو او قدر او خدمت به کوو خوار دی هغه خلک غریبان دی هغه خلک چې څوک مشران نه لري موږ شکر الحمدلله د ګل په شانتې ښایسته مشران لرو د هغه په مشرتوب او د هغه په شلملو د هغه په کردګۍ موږ فخر لرو الله تعالی دې موږ ته ژوند راکړي زموږ ننګ و جنګ ټول د خپلو مشرانو سره دی بس زه دا خبره درته کومه چې وخت ډېر تېر شوی دی وخت لږ ډېر کم پاته دی راسئ چې بیا د خپلو مشرانو خدمت او عزت وکړو د مشرانو خدمت کول او د هغو عزت کول دا څه د عبادت نه کمه نه ده بچا خان مرکز ته راسئ چې شملې درته په سر کو بچا خان مرکز ته راسئ چې شملې درته په سر کو تیرونه د ستورو راوړئ موږ به وینې د زړه در کو د پښتون د خولې خبره باید یوه وي د پښتون د خولې خبره باید یوه وي چې یوه وه ته در خوله باید هغه وي نه پښتون چې پښتو وکړي پر درېږي که یې سر ورباندې ځي واده واده یې السلام علیکم